تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شوق ومحبت سره ټول حاضرین درود شریف ووایه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر صدر مجلس، زمونږ استاسو په دې مجلس کې تشریف فرما مهمان خصوصی، مهمان مکرم حضرت شیخ مولانا اعزاز الحق صاحب دامت فیوزهم، زمونږ استاسو د دې پورا علاقې ډېر خوږ او دروند مشر حضرت مولانا ابرار الله جان صاحب، مولانا بحر الحکیم صاحب، قاری ماجد حسین صاحب، نور ډېر اجلا معزز علماء کرام، مولانا شمس الامین صاحب. وخت انتهایی مختصر دی، علماء او ګلونه ډېر دي او زړه مو غواړي چې فردن فردن په نوم باندې د ټولو ذکر خیر وشي. د ټولو نه وړاندې هغې ماشومانو ته او د هغې والدینو له مبارکي ورکوم چا چې نن د قرآن کریم عظیم سعادت او عظیم اعزاز په لاس کو. د دنیا په ډیګرو کې د ټولو نه لویه ډیګري د قرآن هغه ورته الله نصیب کړه. په کائناتو کې د ټولو نه عظیم نعمت او دولت د قرآن کریم د زده کړې هغه ورته الله رب العالمین نصیب کو. تاسو ټول د قرآن په مینه کې دلته راغلي یئ. تاسو ټول د خپلو بچو په دینی مستقبل باندې غمجن یئ. تاسو ټول په عالمانو مین یئ، په دین مین یئ، په مدرسو مین یئ، په تبلیغ مین یئ. د قرآن کریم سره مو محبت دی، په هغې خاطر باندې مو نن دلته شرکت کړی دی. او بیا لویه خوش قسمتي ده چې په دې ځای باندې مستقل د یو دیني مدرسې بنیاد کېښودلی کېږي، د خیر مرکز کولاویږي، د قرآن کریم د تلاوتونو مرکز کولاویږي، د الله د رحمتونو سورې قایمیږي. ستاسو د کلي په فضاګانو کې به، په هواګانو کې به د قرآن کریم د تلاوت انګازې خیږي. د ورځې به هم وي، د شپې به هم وي، د تهجدو په وخت کې به هم وي. په معصومو ژبو به د الله د کلام تلاوتونه کیږي. دا ستاسو خوش قسمتي ده. په مخ د ځمکه باندې الله رب العالمین ته د ټولو نه خوښ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د ټولو نه خوښ د قرآن کریم تلاوت کوونکي دي. حضرت علی رضی الله عنه په یو لاره باندې تیریږي، فرمایي سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن. د ماشومانو شور راوتو د جماعت نه او هلته د قرآن سبق وی تلاوت یې کو. حضرت علی رضی الله عنه خپل نیولی شو او وی فرمایل والله زما دې په الله باندې قسم، ان هؤلاء كانوا احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے پدې جمعات کې د قرآن ته ناس دا ماشومان چې دي زما دې په الله قسم په مخ د ځمکه نبی علیه السلام باندې ډیر ګران خلق عمده دي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایل نن هغه مرکز، هغه مدرسه ستاسو په خپل کلی باندې کولاویږي. دا د خیر یو سلسله ده.
الله رب العالمین د خپل پاک کلام د پاره پاکي جبه منتخب کړي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. زمکه ډیری وی، هر زمکه الله د سجدو د پاره نه منتخب کړي. محبوب او خوخ زمکه الله رب العالمین د مسجد او مدرسې د پاره قبلې. په مالونو کې محبوب مالونه او پاک مالونه الله په خپل پاک قرآن او په پاک مدرسه او په پاک جماعت کې قبلې. دا د الله انتخاب د بری نه کیږي. خوش قسمت به هغه خلق کوم خلق چې په خپل مالونو باندې د الله د دین مرکز جوړ کړي. دا خلق به د دنیا نه رخصت شي، مړه به شي، خو د خیر مرکز کې چې کوم قائم کړی دی دا به جاری وي او د هغې ثوابونه دا به ورته قبر ته الله رسوي. نو چې سل ماشومان پکې په یو وخت کې قاعدې او سپارې ته ناست وي او سبق وایي، نو د سلو جبو د قرآن د تلاوت ثواب به الله د دغې مدرسې په تعمیر کې شریک هر فرد ته نصیب کوي. په ژوندانه به ورته هم نصیب کوي او پسمرګي به ورته هم الله قبر ته لیږي. دا د خیر او د رحمت او د برکت او د ثواب دا د هغې مرکز دی. کوم دولت او سرمایه چې د قرآن په زده کړه باندې صرف شي ډېره قیمتي شي. نن سحر مو صحیح مسلم شریف په درس کې د دوره حدیث طلبه کرامو ته یو حدیث مبارک راغی د لقطې متعلق دا ورک شوی سیس چې د دې حدیث راوی دا ربیعه ابن ابي عبد الرحمن دی. نو د په سوانح حیات کې حضرت مفتی تقی عثماني صاحب د علامه ذهبي رحمت الله علیه یو حکایت را نقل کړو د مسلم شریف په شرح کې. فرمای وی دا ربیعه ډیر غټ عالم او د امام مالک رحمت الله علیه استاد د پلار حضرت فروخ ابو عبد الرحمن الفروخ د یو جهاد په سفر کې خراسان ته راغی. دا زمونږ استاد د علاقې افغانستان د ایران سباز حصہ پاکستان دا ټول خراسان دی. د دې خاورې په باره کې احادیث مبارکو کې ډیر زیات بشارتونه دي. د دې نه به الله لوی خیر خوري. دلته جهاد د پاره راغی خو چې راتلو نو بیبي ته 10,000 دیناره په هغه زمانه کې پرېښودل چې دا کوم ماشوم درله الله درکو د هغه تعلیم او تربیت به په دې پیسو باندې کوي. بیبي په ګېډه باندې ماشوم و، الله رب العالمین ورله زوی ورکو. 29 کاله په منځ کې تیر شو. 29 کاله بعد حضرت فروخ رحمت الله علیه چې مدینه طیبه ته وردن کیږي، مدینه بدل لارې بدل دي، کوڅې بدل دي. 29 کاله کې هر کله آبادیږي، آبادی خوريږي، نوي کیږي. بهر حال ځان یې خپل کوڅې ته خپل کور ته په نشاناتو باندې ور ورسو. د خدا غزا نه راغلی غازی دی، زغره یا غسته دا، کمان ور سره ده، تور ور سره ده، نیزه ور سره ده. او یو خبره درته کوم د ناوګۍ مسلمانانو ورونو او د ځوانانو ته هم کوم، او زه اکثر چې په چمله کې پروګرام یې په مندڼ کې زه ځوانانو ته وایم ځوانانو تاسو ګوره د غازیانو اولاد یې، تاسو ګوره د مجاهدینو اولاد یې، تاسو ګوره د شهداو اولاد یې. د ناوګۍ متعلق تاریخ لیکلی دی چې په جهاد امبیله کې د ناوګۍ نارینه نه د ناوګۍ تورسرو به د غازیانو د جذبو پورته کولو دپاره د بلونه په هغوی باندې د الله اکبر اوازونه کول. تاسو د هغې نرانو اولاد یې، خپل تاریخ به نه هېروئ.
ستاسو نیکانو په دین باندې ننګ کړی و، تاسو د دیندارو خلقو اولاد یې. ستاسو مشرانو د جهادونو د برکته کو د جهاد امبیله غوندې مزاحمتونه انګریز ته نه وی، نن به په اسلام آباد باندې سبز هلالي پرچم نه لهراوېدلو. دا چې هلته په تورو تورو کوټونو کې واز واز ګرځي او زما په شهریت باندې ګوتې پورته کوي، زه ورته وایم کو نن ته په یو آزاد مملکت کې ژوند تېرې، دعا کوه د ناوګۍ غوندې هغې پښتنو سپینروبو مشرانو هغې ظلمو ته چا چې تر 3 میاشتو پورې فرنګې هغه د امبیلې په محاذ باندې رکاو کړی و، په 4 بر اعظمو باندې حکومت کوونکې برطانیه په خپله باندې د هغې مورخ لیکي وایي موږ ته په دې 4 واړو بر اعظمونو کې د ټولو نه زیات مزاحمت د امبیلې په مقام باندې راپېښ شو. دا هغه خاوره ده، خپل تاریخ به نه هېروئ. تاسو د دیندارو خلقو اولاد یې، د دین مرکزونه دلته جوړ کړئ، د دین مدرسې دلته جوړې کړئ، تبلیغ کې وختونه ولګوئ، د علماو په سر باندې ننګ وکئ. ستاسو تاریخ او ستاسو هسټري هغه تاسو ته خپل ځای ښایي، خپل شهید شوي باباګان، مړه شوي پلاران، د هغې روحونه به درنه په قبر کې خوشحاله شي کو چېرته تاسو د پلار او د نیکه او د مشرانو په لار باندې تګ وکړو او د دین لاره مو اپنا وکړو. نو ربیعه نو امام فروخ چې څنګه مدینې طیبې ته وردننه کیږي، خپل کور معلوموي، د غازیانو د مجاهدینو په لباس کې دی، د کور دروازې له ورغې په اس باندې سور دی، په نیزه باندې یې دا دروازه ووهله، دننه یو ځوان راووتلو، بابا وایي څه کې واپس شه زمونږ د دې کور نه، که نه پولیسو ته در باندې اطلاع ورکوم، قاضي ته وایم. هغه ورته وایي زویه دا زما کور دی، ته دلته څه کې؟ دوی دواړو د یو بل سره خبرې کولې، دې کې بوډۍ راووتله چې وایي کتل اوه دا خو 29 کاله بعد زما خاوند راغی، دې بچي ته وایي دا خو ستا پلار دی، تا خپل پلار تر اوسه نه و لیدلی. دواړه یو بل ته ورته غاړه وتل. 29 کاله بعد په وړاندې ځل باندې د بوډا پلار د زلمي زوی سره ملاقات کیږي. حضرت فروخ رحمه الله تعالی پختنه کوي د خپلې بیبي نه 10,000 دینار مې درله امانتن درکړي، څه دې کړل؟ هغه ورته وایي سنبال کړي مې دي، سبا به یې درته وښایم. سحر د مانځه په وخت کې بیبي خپل خاوند ته وایي حضرت فروخ ته لاړ شه مسجد نبوي شریف کې به مونځ وکړې. دی چې مسجد نبوي شریف ته راغی، مسجد نبوي شریف په زوړ حالت باندې و چې کله یې پکې مونځ وکړو، د مانځه نه بعد وی کتل د علم حلقه جوړه شوله، غټ غټ علما هغه راغلل او په وړاندې صف کې کینی، 40 جید او کبار علماء کرام په صف اول کې وشمارلی شو، او د شاګردانو په هغه صف کې د خپل وخت امام محدث کبیر امام مالک ابن انس رحمت الله علیه، امام دار الهجره، امام المدینه، هغه هم په شاګردانو کې ناست دی. انتظار کیږي چې اوس به په مسند حدیث باندې شیخ الحدیث صاحب څوک کینی. یو نوجوان الک راغی، د تیارې د وجې نه حضرت فروخ اونه پیژندلو، خوا کې ناست یو مزګزار نه تپوس کوي من دا کشاب هغه نوجوان څوک دی؟ دا په مسند حدیث استاد الحدیث شیخ الحدیث په منصب او په ګدۍ باندې چې کېناستلو، دا څوک دی؟ هغه ورته وایي ته یې نه پیژنې مېلمه؟ دی ورته وایي نه زه یې نه پیژنم. وایي هذا ربیعة بن ابي عبد الرحمن الفروخ، دا خو ربیعه دی، د ده پلار فروخ ترنه نوم و. بیا ورته وایي خراسان ته
جهاد لتلې دی تر اوسه پورې پلار لا واپس نه دی راغلی هغه زړه قصه ورته را یاد کړله پته ورته نشته دی چې را خواته را سره ناست دی همدا د خراسان هغه مجاهد امام فروخ دی حضرت فروخ چې خپل بچی ته وکتل زما بچی او د امام مالک استاد جوړ شوی دی شیخ الحدیث ترنه جوړ شوی دی استاد الحدیث ترنه جوړ شوی دی مسجد نبوي شریف کې د حدیثو درس ورکوي د روزې مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو څو قدمه فاصله کې درس ورکوي د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو کور ته چې راغی بیبي ته وایي وایي راته ښکارېږي زما 10,000 دیناره دی سنبال کړي وو او هغه د ماته د یو داسې عالم او فاضل د یو استاد الحدیث او د یو شیخ الحدیث بچی په شکل کې را واپس کړل د چا مخې ته چې د خپل وخت امام مالک ابن انس رحمت الله علیه ګوډې ماتې کړي دي او حدیث ترنه زده کوي ښځه ورته وایي اوس راته ووایه په ځای مې لګولي دي که بې ځایه مې لګولي دي په هغه وخت کې ورته حضرت فروخ رحمت الله علیه جواب ورکوي وایي دا ټول کائنات او دنیا یو طرف ته او یو داسې صالح او نیک او عالم او فاضل بچی بل طرف ته کو دا ټول دنیا په د باندې خرڅ شوی وي بیا به په هم کمه وه څومره لوی ملغلره چې تا ماله په کور باندې پاللې ده او سنبال کړی دی دا ډېر لوی احسان دی را باندې کړی دی الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو مالونه زمونږ د بچو په دیني تربیت باندې ولګوي او الله رب العالمین دې دا مدرسه کامیاب او کامرانه کړي او رب ذوالجلال دې د مجاهدینو د غازیانو په دغه خاوره باندې په دغه کلي کې په هر کور کې دې الله د قرآن حافظ پیدا کړي د قرآن عالم دې الله پیدا کړي علما د الله رحمت دې په هر ځای کې ګوره د الله رب العالمین د طرف نه چې د دوی انتخاب کیږي نو الحمدلله د لاسونو نه به خیرونه دا به ترنه خورېږي رب ذوالجلال دې د دغه مدرسې د پاره ځمکه وقف کوونکي د هغې تعمیر کوونکي او د هغې په تعمیر کې حصې اخیستونکي د دنیا او د آخرت بهترینې بدلې او صلې دې ورته نصیب وفرمایي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين